أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين فاسقان آکسان دی ینقضون چی دوی ماتوی عهد الله عهد اللہ تعالی لرا من بعد میثاقه رستو د مضبوطولو د هغینا ويقطعون او دوی پری کوي ما امر الله آسوچ اللہ تعالی حکم کردے بیہی دہوی ایو صلا داچ پہ وسکڑشی ویفسدون فی الارض او دی فساد کوي پزمککے اولئک هم الخاسرون دا خلق چدے ہم دی تاوانیان دی. آیت مبارکہ کے د فاسقانو درې علامتونه او درې صفتونه بیانی او دای نه بعد حکم لګي چې چا کې دا درې صفتونه وي هغه کامل خساری والا دی په دنیا کې مو په آخرت کې مو. حقیقت کې دا درې علامتونه او درې صفتونه د کافرانو دي. کافر کې دا درې صفتونه کمال انداز کې موجود دي. لومبه دا چې د الله عهد ماتوي، اهتمام نکی، دویم صله رحمی نکی، د کومو خبرو چې الله تعالی حکم کړی ری تاکید کړی چې دې وصل دی وکړی شي، دا دې پیوس کړی شي، په دې عمل وکړی شي، هغه نه پوره کی. دریم پزمکه کې فساد کوي، چا کې دا درې خبرې وي دا کامل فی الخساره دی، نقصان کې او په خساره کې پریوته دی. مومن د مؤمن بیانم قرآن کړی دی او دې ته عقلمند خویلی دی، اولو الالباب ورته ویلي دي. په سورة الرعد کې په 14مه سپاره کې نو د هغه دا درې صفتونه بیان کړي دي. الذین یوفون بعهد الله، مؤمنان عقلمند خلق دی به وعدې پوره کوي. او دارنګه ویصلون ما امرهم، او چې د کومو خبرو ورته الله تعالی حکم کړی دی هغه به دې پیوس کوي به. نو مومن به وصل کی، صله رحمی به برابری او د الله وعدې به پوره کی، او کافر او منافق ابر دې اهتمام نکی. کېدای شي چې مؤمنانو کوم دا درې خبرې وموندلی شي، خو د مؤمن چونکې عقیده د ایمان د راته به کافر او منافق نه وایو، البته عمل یې د کافرانو به وي. لومبنۍ خبره کې الذین ینقضون عهد الله، دا د مخکې د فاسقانو بیان دی چې دا فاسقان څوک دي. نو الذین ینقضون یعنی هم الذین ینقضون، دا فاسقان هغه خلق دی ینقضون عهد الله چې دی ماتوي عهد د الله تعالی لره. ینقضون د نقدن نه دی، نقدن معنا واپس کولو او سپړدلو او کلا وهلو، چې کوم څیز تا جوړ کو سم دی کو هغه بیا واپس وران کې او اس پڑے دیتا نقدن ویل کیگی. نو ینقضون دی ماتوی عهد اللہ عہد اللہ تعالی لرا. عہد نه مراد هغه مضبوطه وعده، هغه مضبوطه معاهده چې پای باندې قسم وخوړی شي او تاکید دایو کړی شي. یو وعده ده چې زبانی وعده وکړي چا سره چې دا کار وکومه، یو دا چې پای باندې قسم وخوري او تاکید پکې پیدا کړي، دا بیا عهد دی. وفام یعنی وعدم پورا کول پکار دی، بیا عهد همها پورا کول پکار دی. دا اهتمام پکار دی، کوشش پکار دی. ہاں کتا اهتمام کو کوشش دیو کو بیا پورا نشو بیا ملامتیا نشتا، و چې تو اهتمام نکې کوششم نکې پورا کېم نه او نیت دې نه پورا کول وی بیا وعید دی. ینقضون عهد الله چې دی ماتوی عهد الله تعالی لرا من بعد میثاقه رستو د مضبوطولو د هغینا. میثاق اغا العهد المؤکد بالیمین توی،
هغه وعده هغه عهد چې پای باندې قسم وخوړل شي دا میثاق شو مضبوط شو. وعده اسیم د مؤمن چې ردی به پوره کیبا بیا چې پای باندې قسم وخوري بیا به خامخا پوره کیبا اهتمام وکي او کوشش وکي. دا عهد الله نه مراد څه شی دی؟ مفسرین حضرات پکې ګڼ اقوال دي. لومبنی قول دا چې دا هغه وعده ده چې تمام انسانانو د الله جل شانه په دربار کې کړی ده. څنګه چې حدیث کې راځي الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام په ملا باندې لاس راکاږو او د آدم علیه السلام د ملا نه تر قیامت پورې چې څومره انسانان دي هغه ټول یې راوباسلو دای روحونه او هغې خپل خپل شکلونه ورکړو او هغې الله تعالی دومره عقل او علم هم ورکړو په یو میدان کې مخامخ ودرولو او ټولو ته خپل تعارف وکړو چې ستاسو رب یما ستاسو خالق یما. او بیا ردی نه وعده واغسته چې تاسو به ما رب منې او خالق مې منې که نه منې. ټولو کې دون عقل او علم او سمج و چې هر انسان په خپل عقل او په سمج باندې جواب ورکړي. دا نه چې ګنې خلک پسې نه پوهېدلو، هر سړی پوهېدو او جواب یې په خپل اختیار باندې ورکو. لومړنی جواب نبی علیه السلام ورکو او بیا تمام انسانانو که هغه انبیاء کرام علیهم السلام او که هغه د انبیاء کرام علیهم السلام نه علاوه او څومره انسانان چې دي که په دنیا کې کافران دي او که مشرکان دي او که دهریه دي او که منافقان دي او که بل مذهب والا دي، ټولو په یو ځای باندې دا اقرار وکړو چې او ته زمونږ رب یې. نو دا عهد د الستو دې ته ویل کېږي. دا تمام انسانان دا عهد کړی دی، دا مونږه تاسو هم کړی دی، دغه خبره مونږ هم اورېدلې ده، اقرار مونږ هم کړی ټولو اگر چې مونږ ته نه دی یاده. دنیا کې داسې ډېر خلک تیر شوی دی چې هغوی مونږ ته واقع یاد ده، هغه خبرې مونږ ته یادې دي چې کوم جواب مونږ ورکړو هغه مونږ ته یاد دی. علی رضی الله عنه ما ته یاد دي چې ما کله جواب ورکړو ما څه ویلو. سهل بن عبدالله تستری رحمه الله وی ما ته یاد دي چې بالکلو. بعد حضرات وی چې ما ته دام یاد دي چې زما هی طرف ته څوک ولاړو او زما ګس طرف ته څوک ولاړو. نو عهد د الستو او دا ټوله وعده مونږ الله تعالی سره وکړه. بیا دنیا ته چې انسان راغی په کار خدای چې وعده پوره کړي په دنیا کې، لیکن دې انسان دنیا کې وعده پوره نه کړه، کافر هم پوره نه کړه، مشرک هم پوره نه کړه، منافق هم پوره نه کړه او مسلمان هم دغه حکمونه ماتي دې په یو درجه کې نه پوره کړي. دغه یادې چې عهد الله کما وعده چې په ازل کې عهد د الستو چې الله تعالی سره کړی وه وعده یې ماته کړه او پوره نه کړه. من بعد میثاقه وی وعده همونږ هلته کړې وه، هلته همونږ قسمونه نه دي خوړلي، صرف زباني اقرار هم کړی دی. دا دنیا کې چې الله تعالی انبیاء کرام علیهم السلام راولېږلو او هر یو نبي د هغې وعدې یا دهاني مونږ ته وکړه. لکه قرآن کریم کې د وعدې ذکر شته صراحتنو په سورة الاعراف کې دا ذکر را روان دی په 9 سپاره کې. نو دا وعدې ذکر دی انبیاء کرام علیهم السلام دا تعلیمات چې دا د هغې وعدې یا دهاني ده چې تاسو اقرار کړی دی نه اقرار پوره کې اوسو. دا خبر مضبوطه شو اوسو او بیا هم دا انسان هغه وعده نه پوره کړي او ماتي یې په یو درجه کې. نو ځکه فرمایي چې ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. او دویم قول دا دی چې الله تعالی هر انسان له فطرت سلیم ورکړی دی. هر انسان چې دنیا ته راځي دی په پاک او صفا فطرت باندې راځي. د فطرت مثال دی یو سپین کاغذ دی چې پای باندې هیڅ قسمه لکیرې نشته، نه تورې او نه سرې او نه بل رنګ. هر انسان ته یو صفا کاغذ ورکولی شي. انسان دا زړه چې دی دا بالکل صفا وي، په دې کې نه کفر نه شرک نه نفاق نه د ګناهونو خیرې وي، بالکل پاک او صفا. او دا هر ماشوم چې د دنیا ته راځي دغه فطرت راوړي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. پیغمبر علیہ السلام فرمائے کل مولود یولد علی الفطرت. هر یو معشوم چې پیدا کیږي د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي. یعنی یو انسان دنیا ته کافر او مشرک او منافق ناراضي،
دا دنیا دا ماحول چې دی په کوم ماحول کې چې دا ماشوم پیدا شو، که ډېر یهودي په کورنۍ کې پیدا شو نو ماحول د یهودیت دی، نو ماشوم د یهودیت اثر والی. که د نصرانیت ماحول دی د هغې اثر والی، که د مجوسیت ماحول د هغې اثر والی، او که کور کې د ګناهونو ماحول دی نو ماشوم د ګناهونو اثر والی. ماشوم سره لومړنی ظلم خپل مور او پلار وکړي چې کور کې ماحول د ګناهونو جوړ کړی دی. ماشوم خو پاک و صفا کاغذ راوړو، دا دروغ ویلو، دا دوکې دړاکې کولو، دا خو مور او پلار یې کړي نو ماشوم ترې نه زده کړي. دا کاغذ خو صفا و، خو ده پې ولې لیکل وکړه خراب و. هغه ماشوم چې لوی شي نو به همدغه کارونه به کوي به. دا ماشوم هر انسان فطرت د اسلام باندې راځي، نو دا عهد الله شو چې الله تعالی پاک و صفا دنیا ته راولېږلی. او بیا چې ورو وخت تېرېږي نو تا ورور الله تعالی عقل درکو، دا انسان چې لویږي نو عقل یې پخته کېږي. بیا انسان الله تعالی علم ورکړي، دی په د الله تعالی په دې کائنات کې قدرتونو ته نه ګوري، بیا آیتونو ته او حدیثو ته د پیغمبر تعلیماتو ته دا من بعد میثاقه شو. او بیا دا انسان د بلوغت نه پسو سره د علم او سره د عقل او سره دومره دلایل بیا مغه نه مني او بیا مای کې کوتاهی کې، نو دا الذین ینقضون عهد الله شو. او دریم دا دی چې انسانو ینقضون عهد الله، چې د کوم احکامات الله تعالی حکم کړی دی، چې د الله تعالی احکامات چې څومره دي دا تاسو پوره کړئ او خلک یې نه پوره کړي او ماتي یې، نو دا ینقضون عهد الله کې راغی. انبیاء کرام علیهم السلام چې سم دنیا ته راوړي، شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله فرمایي یو انسان چې څنګه کلمه ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، یا لا اله الا الله اقرار دو کو، دا صرف کلمه ویل نشو، په دې کلمې ویلو سره په دې کلمې شهادت سره مونږ د الله تعالی تمام اوامر ته چې څومره حکمونه د الله تعالی دي او د پیغمبر چې څومره تعلیمات دي د دې ټولو مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله تعالی سره عهد وکړو، مونږه بیعت وکړو الله تعالی سره. هر مسلمان د الله تعالی سره بیعت کړي او د پیغمبر علیہ السلام په لاس بیعت کړي، کله سي په لاس کې خیر او کنه دی خیر بیعت شوی دی، اقرار شوی دی. المسلمون عند شروطهم، مسلمان په خپل شرایطو باندې نسلی شي او دی ور دي پابندي کی. او دا انسان چې کم حکم ماتی ینقضون عهد الله کې راځي، کم یو حکم چې د مات کو نو د بیعت مات کو، ینقضون عهد الله کې راغی من بعد میثاقه، او دی خپویږي سره د عقل او سره د سمج دا کار کوي. کلم چې انسان یو ګناه کوي، کلم چې انسان د الله یو حکم ماتي، دا ټیم کې یو فرشتہ د انسان له یو وارننګ ورکي چې انسان حکم ماته د حد نه تجاوز کوي. هر انسان چې ګناه کوي دا ټیم کې د انسان دا ضمیر انسان ملامت کوي چې دا کار ښه نه دی، دا چې ستا په دې سو ګوري خو نه دا ولې تا دې تراله خدا کې فرشتي تا ته وایي دا ته چې غیر چا پیر ګوري او یا سترګې پټه یا سو دغه وخت کې وارننګ وتا تا د فرشتي ر طرف نه نو خبر مضبوطه شو به انتماته ینقضون عهد الله کې راغی. الذين ينقضون عهد الله، مؤمن به د قول او د فعل پابند وي او یو شانتی بوي، د الله حکم بنه ماتي. ابو داود شریف کی روایت ته باب الادب کې دا یو صحابي دی هغه وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو سیز واغستو، هبایات النبی صلی الله علیه وسلم ببيع، دا د نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې خبره ده. نبی علیہ السلام لا نبی نو جوړ شي، لا د نبوت اعلان نو کړي. ما د نبی علیہ السلام یو سیز واغستو، ما ته چې پیسې در کوم راځم، وبقیت له بقیه عندي، هغه پیسې ورکول ما ته پاتې وو. ما ته چې جز راځم دا پیسې در کوم، زه لړم زمان خبر یې رشوه. 3 ورځې بعد ما ته یاد شو چې ما نبی علیہ السلام سره وعده وکړه چې تا هغه پیسې در کوم. نو هغه ځای ته رالم، چې رالم نبی علیہ السلام هلته کې ولاړو. ما ته چې زمان یې رشوي وو، ما ته نبی علیہ السلام صرف دومره وی چې یا فتا یلکا لقد شققت علی، تا دې په مشقت کې واچولم،
چې زه تاسو دلته کې د 3 ورځو نه ستا انتظرک انتظار کوم. 3 ورځې نبی علیہ السلام د هغه په دغه ځای کې انتظار کړی دی. نبی علیہ السلام اصل کې د وعدې پابند هغه ته زر اعظم وسو. هغه سړی نبی علیہ السلام پابند کوي زر اعظم، نو نبی علیہ السلام ته هغه ځای کې ولاړ دی. ابو داود شریف کې روایت دی. نو نبی علیہ السلام د وعدې پابند، مسلمان به د وعدې پابند دي. مسلم شریف کې روایت دی د بدر جنگ شروع و، کافران راغلو میدان ته. دا حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې دی، حذیفه بن الیمان دی ویزو او حسین رضی الله تعالی عنہ وی موږ دواړه مدینې نه بار چې تلو چې واپس راتونو کافرانو موږ ونیسلو. موږ ته چې تاسو کوم خوازئ؟ موږ ته چې مدینې ته ځو. موږ ته چې نه، تاسو د نبی علیہ السلام په لښکر کې شاملېږئ او د موږ خلاف به جنگ کوئ. موږ ته چې نه شاملېږو، هغوی چې نه تاسو جنگ کې شاملېږئ ځکه هلته روان یئ. نو هغوی کافرانو زموږ نه د الله په نوم باندې وعده واغسته چې موږ دواړه پرېږځو، خو تاسو به د نبی علیہ السلام په لښکر کې زموږ خلاف نه شاملېږئ. نو موږ سره د الله په نوم باندې وعده وکړه چې ټیک ته بس موږ پرېږځئ، موږ لښکر ته ځو او جنگ به ستاسو خلاف نه کوو. دی دواړه چې راغله نبی علیہ السلام ته واقع بیان کړه. اوس نه څه معاهده مخکې نشته او راغلی د نبی علیہ السلام خلاف جنگ دی. 3000 لښکر راغلی دی، 1000 کسان راغلی دي، نبی صحابه 313 دي. نبی علیہ السلام وفرمایلو چې موږ به د هغې د وعدې به خیال ساتو او موږ پوره کوو به. تاسو دواړه موږ سره په جنگ کې شرکت مه ځئ مدینې ته او موږ به د الله پاک نه مدد وغواړو. ځکه تاسو ای سره وعده کړې د خولې خبره هم کړې ده، اوس دا به پوره کوو موږ. حالانکه بلا تعویلات کېدی شو، بلا احتمالات کېدی شو چې دا دې داسې وعدې پابندي چې موږ یې پابندي وکړو. لیکن مسلمانان او اسلام د دوکو د ډاکو او د دې خبرو تعلیم د سره ورکې نه گنجایش نشته دی. دا مسلم شریف روایت دی چې دغه دواړه مدینې ته ولېږئ، په جنگ کې شرکت او هېڅ وانه غسته. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې و دی په ملک شام کې و. د شام سره خوا کې د روم خلافت او د روم ملک رومیانو به اکثر ډېر شرارتونه به کولو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دې سره معاهده کړې تر یو تاریخه پورې جنگ بندي اعلان یې کړو. معاویه رضی الله عنہ ډېر لښکر تیار کو چې په کوم ورځ ماښام هغه معاهده ختمېده، دوی چې بس سرحد ته به خواته لړ شو، نو چې څنګه ماښام معاهده ختمه شي نو سهار په باندې حمله وکړو، بدینه به دا ملک واخلو. او په ظاهره کې خبره صحیح وه. لښکر تیار شو، هغه ځای ته لړو او چې څنګه تاریخ ختم شو سحر مسلمانانو لښکرکشي شروع کړه او د رومیانو ډېرې غټې علاقې واغستې او قریب و چې د روم خلافت او کیپیټل ته رسېدلي وو چې دې کې یو شهسوار په اس باندې سور را روان دی او مخې په نقاب کې پټ کړی او دا وایي وفاء لا غدر فی الاسلام، وفاء لا غدر فی الاسلام، وفاداری بکو او په اسلام کې دوکې دړاکې نشته دی. اواز ختیز راتو. معاویه رضی الله عنه وګورئ دا څوک دي چې نږدې رایې عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه و چې مخې ښکاره کو. وایي دې خبرې څه مطلب دی؟ هغه وفرمایل چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې کله د یو مسلمان قوم یو کافرانو سره معاهده وي نو دی به فوراً حمله نه کړي، دومره ټایم به هغې له ورکړي چې پکې تیاري وکړي. دا نه چې ګنې نن تاریخ د معاهدې ختم شو نو سهار ورته حمله کړي، دا خو تا په دوکې سره حمله وکړه. هغې له به باقاعده ټایم ورکړي او اطلاع ورکړي چې موږ حمله په وړاندې تیار کړي. صحابه کرام رضی الله عنهم داسې ناشنا خلک وو چې د نبی علیه السلام خبره به راغله بس بیا به خپل تعویلات او بیا به خپل عقلونه پکې نو. امیر معاویه رضی الله عنه اعلان وکړ لښکر دې فوراً واپس شي، خپل علاقې ته راشئ چې کومې علاقې نه موږ راغلي یو. دا واقعات دي چې وعده به پوره کوي به. د معاهدې ماتول په اسلام کې نشته دی. قتیبة بن مسلم دا لوی سپهسالار دی چې کله دې سمرقند ته رالو، په سمرقند باندې حمله وکړه، سمرقند ټوله علاقې واغسته. سمرقند کې یو پادري و، هغه پادري یو خط ولېږو خلیفه ته عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته. دې هغه ټایم کې ملک شام کې او په دمشق کې هغه کیپیټل و.
په خط کې دا لیکلو چې موږ سره ظلم وشو، زیاتی وشو موږ سره. هغه قاصد لاړو ملک شام ته او هلته کې چانه تپوس وکړو چې د خلیفه محل کم دی. هغه ته محل خو نشته، خو دغه د یو کور دی، هغه کور یې نشاني ورته وکړي دغه ځای دی. دا قاصد راغی چې ویې کته یو سړی دی اپن در پایې باندې دیوال ته ولاړ دی او دیوال لی وخي په خټو کې، ټولې جامې په خټو کې بته دي او لاندې یو ښځه وله خټه ورکي هغه لګیا دی دیوال لی وي. دوی چې دا کوم ښار ولېږلم او واپس راغی قاصدو. هغه سړي ته ته د کوم ښار ولېږلم؟ ما خو تا نه خلیفه تپوس کړو. ویم دغه خلیفه دی ورشم دغه کور دی. دی چې واپس راغی هغه خلیفه راکوز شوی و، لاس خپې یې ووینځلو. هغه سړی ویجي زه را سمرقند نه راغلی ما او پادري را لېږلی ما او موږ سره ظلم او زیاتې شوی دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خط واغستو، د خط په شا باندې ولیکلو قتیبة بن مسلم ته چې څنګه دا قاصد تا ته درشي نو فوراً یو قاضي مقرر کا. او پادري راغی، د پادري خبر وړه چې څه چل شوی دی. د پاسې درکړ لاندې خپل مهر او دستخط یې وکړو. هغه قاصد واپس راغی، پادري له خط ورکړو. پادري حیرانو چې دی دا قتیبه به د ما مسله څه حل کړي او موږ باندې حمله کړې ده. بهرحال هغه له راغی چې څنګه د خلیفه خط وکتو نو فوراً یو قاضي یې وکړ، جمیع د قاضي نوم جمیع هغه یې مقرر کو. قاضي هم پاک ځای باندې نه محلو او نه کچرې او نه بل څه پاک ځای باندې هغه پادري راوغوښتو. وی ستا څه مسله ده؟ وی زما دعوه د قتیبه خلاف ته. قتیبة بن مسلم یا سپه سالار هغه ځای کې گورنر دی، هغه هم راوغوښتلی شو او پادري سره مخامخ ودرېدو. پادري ته یې وایه مقدمه دې څه ده؟ ویجي مقدمه زما دا ده چې د اسلام تعلیمات داري چې په یو ځای باندې حمله کړي نو لومبې به یې موقع ورکړي، د اسلام تعلیم به ورته ورکړي، دعوت به ورته ورکړي. چې کله یې دعوت قبول نه کړي نو بیا به جزیه په یې باندې لګي به، او چې کله جزیه نه ورکړي نو بیا په یې باندې حمله کړي. او موږ ته څه اطلاع نه ده راکړی شوې، ډایرکټ موږ باندې حمله کړی شوې ده. نو قاضي صاحب د قتیبه نه تپوس وکړو، دا ورته هم نه وي چې خلیفه گورنرو سپه سالارو اسم نه دوی قتیبه څه مسله ده تا دې له اطلاع ورکړې وه. نو قتیبه بن مسلم ته چې حضرت تاسو ته پته ده چې اسلام فتوحات شروع دي، دې ته خبر مخکې نه را رسېدلی دی او دې مخکې نه خبر دی چې مسلمانان حملې کړي، نو به دې به ځان تیارو د مخکې نه. قاضي ورته زه چې د کومې خبرې تپوس کوم دا یې جواب راکړه، تا ورته اطلاع ورکړې وه. هغه بیا هغه خبره کوله زما د خبرې چې او یا نه کې راته وویل نه. نو قاضي ورته وایي چې ستا د خبرې نه دا وایي چې دا اطلاع مخکې نه ده ورکړې، نو لهذا ګواهانو ته ضرورت نشته دی او تصفیې ته او کراس ته هېڅ هم ضرورت نشته. هغه ټایم باندې دا فیصله وروله چې د نن ماښام نه مخکې مسلمانان د سره د ماشومانو د زنانو د سمرقند د حدودو نه بار وځي او ځان سره به هېڅ قسمه سامان نه وړي، صرف 2 لاس او 2 خپې به له دې ځای نه به ځي، صرف ماشومان او نارینه او زنانه. دا فیصله وویلې شوه. او په هغه ورځ ماښام نه مخکې په سمرقند په حدودو کې دننه نه د یو مسلمان او د مسلمان یو بچی و، مکمل علاقه خالی شوې وه. تر دې چې د سمرقند د عیسایانو زنانه راووتې، هغوی مونږ له دغې هستې پکار دغه خلک مونږ له پکار دی چې هغوی به دلته کې بانکونه وي او هغوی عدل و انصاف قایم کړی و. او هغه پادري و هغه هم ایمان نه وړو، ټولو خلکو مسلمانان شو او هغوی بار روانو او بیا واپس راوستی شو. نو ینقضون عهد الله، اسلام چې خور شوی په دې خبرو خوشي په تعلیماتو باندې او وفادارۍ باندې چې غدر دوکا دا په اسلام کې نشته دی. ینقضون عهد الله، دی ماتوي وعدې د الله تعالی من بعد میثاقه، رستو د مضبوطولو د هغې نه. ویقطعون، او دی پرې کوي ما امر الله، هغه څه چې الله تعالی حکم کړی دی، به د هغې به کې د ضمیر دی ما ته راجع دی. الله چې د کومو خبرو حکم کړی دی، ان یوصل ای بوصله، الله د کومو خبرو د پوره کولو د جوړولو او د روغولو حکم کړی دی، نو دی هغه ماتوي. ان یوصل دا چې پیوست کړی شي، دې نه مراد صله رحمي ده.
ان خپلوانو سره تعلقات سمولو. د هر چا تعلقات دي، لومبی د انسان مور او پلار ورونه خویندې په پوګانې ماسیګانې چاچیګانې په ترتیب سره د ټولو سره تعلق سم ساتل او روغولو او د هغې سره عهد و پیمان برابرولو، صله رحمي کولو رشته دارو سره خپلوانو سره ان یو سره چې دا پیوست کړی شي. یا مراد نه هر یو خبره چې د الله تعالی د حکم کړی دی چې دا پوره کې نادي پرې کوي او ماتوي. ويفسدون فی الارض او دی فساد کوي په ځمکه کې. لوی فساد دا دی چې انسان د غیر الله بندګي وکړي. تفسیر قرطبي وی یعبدون غیر الله، د الله نه ما سوا د بل چا بندګي کو دا لوی فساد دی. نو دا درې کارونه دی کوي. یا مراد نه په ځمکه کې خرابي پیدا کولو، ګناهونه کولو، سرکشي کولو. اولئک هم الخاسرون، دا کسان چې دی هم دی تاوانیان دي. خاسرون، خاسر معنی نقصان مندون کې او په معنی د هلاک سره راځي. هم الخاسرون وي لکه څنګه چې مخکې اولئک هم المفلحون ویلو، دلته کې اولئک هم الخاسرون نه. مطلب دا شو چې اولئک الکاملون فی الخسران، په خسران او په نقصان کې کمال ته رسیدونکي عام دغه خلک دي چې په چا کې دا درې صفتونه وي. په دنیا کې هم خساره او په آخرت کې هم خساره. دنیا کې خساره دار چې د اطمینان او سکون زندگی ختم شوه، او په آخرت کې نقصان او خساره دار چې جهنم ته ځي. فاسقان خلق دي چې دی ماتوي عهد الله تعالی لره رستو د مضبوطولو د هاینا او دی پری کوي آسو چې الله تعالی حکم کړل پای سره دا چې پیوس کړی شي او دی فساد کوي پزمکه کې. دا کسان چې دی هم دی تاوانیان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ او کلا چې پورته کول و ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادنا من البیت د بیت الله شریف و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام. ربنا ای رب زمونگا تقبل منا قبول کی زمونگا انک انت السمیع العلیم یقیناً توریدن کی کوئی. ربنا اے رب زمونگا وجعلنا اگرز منگنا مسلمین تابداری کون کی لکستا ومن ذریتنا او دولات زمونگنا امتا یو جماعت مسلمتا لکا تابداری کون کستا وارنا مناسکنا او خیمونتا احکامات دا حج زمونگا وتب علینا او مہربانیو کی پمنگ باندے انکا انت التواب الرحیم بے شکتا دیر توبہ قبل ان کے مہربانی. آیت مبارکہ کے بیان دے کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دوارو حضراتو دا اللہ دا کور بنیادون کی خودل او دا اللہ کور یہ آباد کو او دا این آباد دی دوارو حضراتو یو سو دعاگانی کری دی. دعاگانی یو ہر دی خدمت تا قبل دو دیں کہ منگا ستا کور جوڑ کو اللہ دا خدمت زمانگا قبول کی. او بیا دا حج دا احکامات دعاگانی کی کہ دے کور تا بوس خلق راضی حج بکی عمرہ بکی. یا اللہ منتم دا حج احکاماتو ہے کہ زمون دا طریقہ کار دا خلق و ربار نمونو گردی اور خلقم دا داشان حج عمرہ کی. اور دعا کی کہ اللہ منگا و زمون اولادو خپل تابدارو گردے کہ منگا مستا تابدار روانی و زمون اولادم تابداری
دا سلسله زموږ په اولاد کې تر قیامته پورې جاري او ساري وي. دې حضراتو چې کومې دعاګانې به ټولې قبولې شوي دي، یو دعا یې دا هم کړې وه چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو عظیم الشان پیغمبر راولېږي چې د هغه 4 کارونه به وي. هغه دعا هم قبوله شوه او نبی علیه السلام بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغی. آیاتونو کې سبق دی موږ تاسو ته چې انسان له داسې قسمه دعاګانې پکار دي چې یو حکم کارو کې کم خدمتو کې باندې فخر نه پکار او غرور نه پکار او لوی نه پکار او دا نسبت خپل ځان ته نه پکار بلکې په الله تعالی باندې قبلول دي. داسې انداز کې به د خپل عبادت الله ته پیش کړي چې الله دا شایان شان نه دی، ستا د شان مطابق نه دی، کمزور دی او د آداب خلاف به وي، خو الله ته قبول او منظور کړي. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته کې پاکي هسته هغه ابراهیم علیه السلام څومره ازمایښونو نه وتلی، اسماعیل علیه السلام ذبح ته تیار شوی دی، دومره پاکي مبارکي هسته دواړه د الله د کور تعمیر کې بیت الله شریف جوړي او چې بیا دعا کې نو د دعا آداب سوي اے الله زموږ د خدمت د قبلېدو قابل نه رخصتې قبول کړي. داسې انداز کې دعا کې او بیا الله تعالی ته څومره په عاجزۍ سره چې الله موږ د خپل ځان تابعدار وګرځوي، یعنې موږ خپل ځان ته مه حواله کړي خپل نفس ته، الله خپل رحمت او خپل توجه هر طرف ته موږ طرف ته کړي. دا سبق ته موږ تاسو ته چې هر ټیم انسان الله ته متوجه وي، د عاجزۍ او د انکسارۍ اظهار کړي او کوم عبادت چې الله ورته توفیق ورکړي نو په الله تعالی باندې قبلي. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او کله چې پورته کولو ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه، قواعد جمع د قاعدتن، قاعده په عربی کې هر هغه ثابت او مضبوط چیز ته ویل کېږي. قرار څه دی چې مضبوطی او ثابت کلکې، دا بنیاد هم کلک او مضبوطی لکه دا ځمکه کې راوتی وي. نو قواعد او قاعده بنیادونه د الله د کور بنیادونه هغه ودرولو. د بیت الله شریف د تعمیر واقعه موږ مخکې تفصیلا بیان کړې وه. ابراهیم علیه السلام کې شام کې و، راغلی دی د اسماعیل علیه السلام ملاقات نه، یو پرې راغلی دی ملاقات یې نه دی شوی، بیا دوباره راغلی ملاقات یې نه دی شوی. هلته ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام نه وعده واخیسته چې لړ شه خو کور ته دننه به نه ځي او په ځمکه باندې به قدم نه ږدي. دې دوران کې ام هاجر وفات شوه. بیا ابراهیم علیه السلام څه زمانه بعد په درېیم ځل باندې د ساره رضی الله تعالی عنها اجازه واخیسته چې ځم، ځکه زما اسماعیل علیه السلام سره ملاقات نه شوی. دې دوران کې د ساره رضی الله عنها خپل زوی پیدا شو اسحاق علیه السلام او ام هاجر بیبي مو وفات شوې وه. نو ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام دې ټیک ته لړ شه او دی یو څو ورځې هلته کې ایثار هم شه. ابراهیم علیه السلام چې راغی، اسماعیل علیه السلام د زمزم کوهي سر خوا کې د یو ونې د لاندې ناستو او غشي جوړولو. د اسماعیل علیه السلام له الله تعالی د غشو مهارت ورکړو. یو بیا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه غشي ویشتلو نه یې سموله. نبی علیہ السلام علیہ الله باندې گزار ورکو وی ارم ابتدا کا ابی و امی، اے سعد لما مور اپلاد پتا باندې قربانی وشي ولا فإن اباک کان رامین، ستانی کو ستا پلارم دیر پہ تیر اندازو، اشارہ اسماعیل علیہ السلام طرف توا. دا منی آغا صحابی دے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چې دته نبی علیہ السلام دا ویلو چې زما مور پلار پتا باندې قرباني. دا ډېر د خوشحالۍ او د رضامندۍ کلمات وو. نو اسماعیل علیہ السلام ډېر تیر انداز و، هغه غشي جوړولو. ابراهیم علیہ السلام چې څنګه راغی دا وکتل فورا وپېژند او پاڅېدو. معمر ابن راشد دا لوی محدث دی د بخاري او د ترمذي، هغه وایي چې دې دواړه کله خپل یو بل سره ملاقات وکړو، غاړه میلاو کړه. دې دواړه دومره وژړلو چې بره په هوا کې مارغان هم په ژړا شول. که
ځکه څومره زمانه بعد ملاقات شوی دی. بیا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وویل چې ما ته د الله تعالی حکم دی چې د الله کور جوړ کړم. نو اسماعیل علیه السلام سره معاون شو. قبیل جرهم وا خلک ښه ډېر وو، لیکن د الله د کور په تعمیر کې دې پلار او زوی صرف حصه اخیستې ده او بل څوک په دې کې شریک کړی نه دی. موږ دا خبره مخکې کړې وه چې د نوح علیه السلام په قوم طوفان راتلو، د طوفان د راتلو نه مخکې فرشتې راغلې او د بیت الله شریف دا کوټه اوچته کړه او دی بره اسمان ته وړه او لاندې ځای پاتې شو. بیا طوفان راغی 1900 کاله په دې کې تېر شو. د بیت الله شریف دا کمره نه وه، دغه ځای کې صرف د شګو یو ډېری وه. دې 1700 سال کې چې څومره خلک راغلي د هغې حج عمره څه کړي دي، دعاګانې کړي دي، لیکن هغه ځای ته بالکل چې کوم ځای کې هغه شګې پرتې وي. اوس ابراهیم علیه السلام چې بنیاد کې کوم ځای به دې خاصه کړ شوي وو، جبریل علیه السلام راغی او وریځ یې راوړله. وریځ د خانه کعبې د پاسه ودرېده او د خانه کعبې د پاسه یې سوري وکړو چې په څومره ځای کې سوري وو دا د خانه کعبې هغه ځای دی. هغه ځای کې ابراهیم علیه السلام نهې راکاږلې او بیا پلار او زوی خدایي شروع کړه. زموږ دا خبره مخکې کړې وه چې لومړنی بنیاد د آدم علیه السلام په زمانه کې فرشتو ایښودی و چې جبریل علیه السلام راغلی و د هغه ځای باندې وزن رابهولی و، لاندې تر ومې ځمکې پورې بنیادونه یې کنستي وو، هغه فرشتو ډک کړي وو. نه بنیادونه وو خو د هغې د پاسه شګې راغلې وې، خاورې راغلې وې، پټ شوي وو. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بنیادونه ښکاره کړو او د هغه ځای یې تعمیر شروع کړو. ابراهیم علیه السلام ګلکار او اسماعیل علیه السلام سره مزدور. اسماعیل علیه السلام به د غرونه ګټې راوړې ښکلې مزېدارې برابر او ابراهیم علیه السلام به لګولې. دې پلار او زوی دا تعمیر په یکم ذوالقعده باندې شروع کړو. د لوی اختر د میاشت نه مخکې چې کومه میاشت ذوالقعده دا وجه کې شوال روانه ده، د دې لپاره ذوالقعده شروع کېږي. په یکم ذوالقعده باندې تعمیر یې شروع کړو. په 25 تاریخ باندې په 25 ذوالقعده باندې د الله د کور تعمیر مکمل شو. دې دواړو حضراتو دا د الله کور چې جوړو دې دوران کې هغې دعاګانې کړي، یا الله دې قبول کړي، یا الله دې قبول کړي. او بیا چې کله د الله کور مکمل شو نو پسې بیا هم دعاګانې کړي دي. وایي یرفع ابراهیم القواعد، کله چې د بیت الله شریف تعمیر مکمل شو د ابراهیم علیه السلام یو دعا دا وکړه چې الله د حج احکامات موږ ته وښایي چې حج به څنګه کړو. نو شعب الایمان کې امام بیهقي رحمه الله روایت را نقل کړی دی چې الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږو او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته حج د اول نه تر اخره پورې وکړو. اتمه ذوالحجه سړی سهار احرام وکړي د حج لپاره او بیا ځي مینا ته او د هغې نه والې تر 13 ذوالحجې پورې چې اخرنی شیطان انسان وولي. دا 5 شپږ ورځې چې کوم احکامات ادا کېږي په ترتیب سره، په دغه ترتیب سره جبریل علیه السلام باقاعده یو حکم یو رکن یو طریقه تر آداب و مستحبات پورې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته وښودلو او دې دواړو حضراتو لومړی حج په خپله وکړو. حدیث کې راځي چې دې دواړو حج پیدل کړی دی. پیدل حج افضل دی، بس سورلی و دستور حج ٹھیک تا اغم ٹھیک تے صحیح جائز دی، لیکن پیدل حج افضل دی. نبی علیہ السلام پیدل شروع کو طواف کو، لیکن مجمع رضیات و نبی علیہ السلام خلق و تنخ کاری دو اور چاہتا مختل چنون کہ نبی علیہ السلام عمل ہوئی نو چې نبی علیہ السلام طواف څنګه کی، نبی علیہ السلام حجر اسود څنګه خولي، استقبال څنګه کی، استلام څنګه کی. او مجمع دومره ډېره وه چې نبی علیہ السلام پکې پټو. نبی علیہ السلام په اوښه باندې تشریف فرما شو. نو دا طواف یې په اوښه باندې کړی دی خو د مجبورۍ د وجې نه او مجبوري دا چې خلکو ته وښکاري.
वरना तवाफ अफजल माशियन दे पैदल बेहतर है कि इंसान पैदल होती। नबी अलैहिस्सलाम को तशरीफ फरमाश और खल्क तख्तारे दो और खल्क बदलने न तपूसुना को चीज़ी सौ कमा चावी जी माना माँ कुर्बानी लाना पड़े खल्क नो को। नबी अलैहिस्सलाम इज़ खैर दे वला हरजा चाहे माजिला तवाफ करे कड़ी मादा वाला चूकड़ा चाहे मादा वाला कुदरत खैर दे न खल्क तख्तारे दो बार दे की जा वरना आरज़ की दाकिया मौकूफ वगैरह पैदल और महबूबा में बेहतर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदल हज को और हज द मुकम्मल के दो न बाद या तो मकाम इब्राहिम बांधे और दे दो और या तो सफा डेरे बांधे। अल्लाह ताला का हुक्म को ऐलान कर के हल को अल्लाह को तराशद अल्लाह को आबाद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज़ को या अल्लाह जमावाल कपम दे तरसी ता वगैर चाहते रहूं नदी अल्लाह ये शनु फरमाए ता आवाज लगा और सबर जरूर कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज लगो ए हल को अल्लाह ताला पल को जोड़ को अल्फाज तो बड़े कने अल्फाज माना ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पल को जोड़ को देव में जन्म कुर्बानी दी दा दमुगा आजमाइशी और इम्तिहानात की उदा दमुगा प्यार और निकार सवा नए नबाद ने दा अल्लाह ताला सौकरो नए खल कोराश अल्लाह दा कोर ज़ियारत के अगर आवाज अल्लाह ताला सलोर तरफून दौर सो कि कम खलक मौजूद वही तो मुरसिलो और कि कम खलक ला दुनिया तनूर आ बनी। रिवायत के है कि चार रूह सौ पेरे लबैक वेले आगा पेरे वजीया खजला चार रूह यो पेरे लबैक यो पेरे वजीया चार दुआ चादरे चासर चासुमरा चार रूह सौ पेरे वेले आगी बागा पेरे अल्लाह को तबजी दा तरीके से हज शुरू शो और या तक क़यामत हो जा हज बजारी और सारी बनी वैद्यर को इब्राहिम और कवायदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते रहे मुल्क शाम का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफ़ात मुल्क शाम की शुरू है और बैतुल मक़दिस तरफ़ा की औकल क़रियतुल खलील दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही माने मशहूर है क़रियतुल खलील अन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम दफन शुरू है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दलता और मक्का मुकर्रमा की वफ़ात शुरू है और दाचकम दे के हतीम ने अदी हतीम के लांज रौनी हाजर कबरुम ने नमोरे और इस्माइल अलैहिस्सलाम कबरुम ने वही दिया को इब्राहिम कवायदा और कला की कोरता कौलो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल कवायद बुनियादुना कवायद या माना बुनियादुना तो बुनियादुना नमक की नो अब फरिश्तों जो कड़ी की दिलाने हम इस मकेना या कोरता को समझ सकते लियो मतलब इदारे कि ठीक था बुनियादुना हम फरिश्तों वाली लेकिन नपास पे खौरी शक्ल दे रही है वाली बिना फशी हो और देखो हज़रात और बुनियादुना खारक लो और दावने ने कोरता लो या पर मतलब इदारे कि असल के अरबे के हर यो रदशदा दा लांदने रदा दा पासने रदी दा पर बुनियादी कत दीवार पर सर तो रसई और हर यो पासने रदशदा दाया पर बुनियाद लांदने रदा ये तारबे के साकात बिना विधि की गई साकात जब दस्सा का कुंडा और साका पंडे तो हुई इंसान दा बदन पर पंडो बांधी उड़ावी न पासने रदा पर लांदने रदा बांधे उड़ावी न हर यो रदा दवली दा पर बुनियाद थे मुझे क्या अलकवायद हुई लेकिन हाँ हमारा दाना कि अलकवायद न मुराद दीवालू नदी अलकवायद दीवालू न अलजोदरा मिनल बैत बैतुल्लाह शरीफना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम नह गज़दम इमारत जो पड़े दे दाई नह गज़ करो दा हुरुस तो ब्या मुशरिकीन अतल लस गज़ को मौजूदा अल्लाह दा कोर दा चतवाले 18 गज दे और यो गज योनिम फुटी निचदा 30 फुट ना तकरीबन सेवा जुड़ेगी दा मुशरिकीन दा कार करे दा कुरैश दा कार करे
لیکن ابراہیم علیہ السلام بذات خود 9 گز چیرے تقریباً 14-15 فٹ جوڑی گی دمرا چتوالے کرو القواعد دیوالنا من البیت بیت اللہ شریفنا من البیت ہوئی چونکہ ټول کورونه جوړ کړي د بنیادونو سره ځکه بنیادونه فرشتو واړي دي د بنیادونو د پاسه صرف عمارت وګورل دي ځکه من البیت د بیت الله شریف او عیسی و اسماعیل علیہ السلام ان اسماعیل علیہ السلام سره پورته کولو دا اسماعیل رسول او دا سونه چې ایجاد په ابراهیم او اسماعیل القواعد چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو دا دیوالونه پورته کول دا ولې وجه دا ده چې ګلکار ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هو سره ګلکار نه هو سره مزدوري کوله او عام وخت کې دا ستا چې خلک له دا کور چا جوړ کړ دا پلاټي ګلکار جوړ کړ مثلا ګلکار نو مزدور سره لګیایي او دا مزدور تذکرہ نه کیږي او یا دا هغه چې کوم بانی وي چې دا هغه افتتاح کړي دا نو خلک دا پلاټي جوړ کړی دی چونکه اصل معمار ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیہ السلام تابع او تبعن ځکه اسماعیل روس کورو او کله ابراهیم علیہ السلام سره یو ځای وی بیا ودا خبره معلومه ده چې د دوړو یو ځای کې کاری کوله انا د دوړو د کاری راکړي ربنا ای رب زمونږه یقولان وقت رفعهما د دوړو چې دیوالونه کوته ټول دا دوران کې دي سوي د دوران کې دا دواګانې وي عام طور چې انسان کله یو کار کوي نقصان ځان مشغوله کی نو څوک غاړي او څوک تپی کی څوک سو دې ډول حضرات سمې د تعمیر دوران کې دایوي ربنا ای رب زمونږه د تعمیر دوران کې دا دعاګانې کولې ربنا ای رب زمونږه تقبل منا ته قبول کی زمونږه تقبل منا قبول کی زمونږه دا مونږ چې سبو دا قبول کی یو قبول دی یو تقبل دی دوړو کې فرق دی قبول هغه چیز ته وایي چې یو شی د قبلېدو قابل دی تی چاته ورکړې هغه قبول کې دا قبول دی چې دا د شان مطابق وي نه یې پر قبول راځي او چې یو چیز ناقص وي او چې تی چاته ورکړې د هغه د شان مطابق ني او د هغه لپاره د قبلېدو قابل نه دی خطو تا منت سماجت کے چیر خیر دیوائی اخلا انستاو تاجتم نشتا استاد شان مطابقم ننے و ما بعد احسانو کا زمان واقلا دیر پارا تقبل لازم اللہ جل شانہو بے نیاز ذات تے بادشاہ ذات ادھا چاہتا ساجت و سو ضرورت ہے اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا اللہ کو جوڑی دا معنی دی ہے کہ ساتھی کہ اللہ کمون ارسم رپاک شو ارسم مخلص شو لیکن بیان زمون ہر سستاد شان مطابق نہیں ذکر تے نیاز ذاتی ستاد اثر عجت نشته دی یا اللہ دا نو دا خدمت و دا تعمیر و دا دا قبلېدو قابل نه دی خو اللہ تی قبول کی ذکر تقبل وی دې په داسې مثال دی چې لکه یو لوی بادشاہ وي هغه سړی یو تحفه وسی یو وړاندې کې تحفه نو بادشاہ په دې تحفه ته هاي باندې سکه هغه لپاره بادشاہي دا اصل نو تا ته یې دا باندې چې قبول کې دومره نه خو خیر په ډېر سبب دې قبول منظور کړي نه ستانه والی په تا باندې احسان او چې ستانه واسطو مستوي ناله مدر کوي سکوما توسل شرمنده کیږي دې لپاره تقبل لازم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دوارا ځان ډیر عاجز غني ډیر کمزور غني چې الله د استاد شان مطابق خدمت لري ډیر پر ډیر پاک خلق پکار دي ډیر اوچت خلق پکار دي او الله دې قبول کړي یا بیا کرامو کې عاجزي ډیر زیات وي غرور او تکبر په دې سره نوم پکې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه ما تکړه روزما دې کې دعا وکړه اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم دا نبی علیہ السلام ته کې به شان والا نبی سمرا مخلص سمرا آداب سر میں روزنی سری چې نه غفلتي نه لایانی نه فضول خبرې سمنا دغه شان روزنه سره د خوراک او اسکاک نه د پیغمبر روزه څنګه ناشنا روزه
لیکن عاشر و جماعت ټیم کې دعا کې سي اللهم لك السمنا اے الله ستاره پاره دا روزه نشته دا بل څه غلط نشته وعلى رزقك افطرنا ستا پر رزق میں افطار کو روزه ما تکړه فتقبل منا اے الله دې قبول کې زمانہ تو دربه اسلام مه ته الله تعالی شان بے نیازی وا چې الله ستاره روزه ته حاجت او ضرورت دی نو ته حاجت او ته ضرورت دی یا الله نو دا روزه دې قبول کې نو فتقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا اے رب زمونگا قبول کی زمونگنا سقبول کی بنا انا رنو چکم آبادیو کو کم تعمیرو کو انك انت السميع العليم بے شک تو دیر اوریدن کی دعاگانو زمونگا السمیع اوریدن کی دعاگانو العلیم کوئی لهم فنیتونو باندې کوم کم یت دا کار وکړو یا دا مسله معلومه شوه کہ صرف عبادت کول نه دي عبادت الله ولې قبول دي او عبادت الله تعالی علیه قبلی چې داول نه تر اخره پورې په اخلاص سره اور ایک اس قسم شایبه تکبر او دریا دګراوی او غرور پکې نه صرف الله تعالی شان به نیازی مه توي او ډیر په توجه سره کوي چې الله تعالی قبلی دا خپل روزي ته مه تري د دې څومره اخلاص ته څومره قرباني دي او څومره ناشنا انداز کې دعا کوي الله تعالی خپل احسان منورو الله تعالی احسان په خپل ځان منو چې کله عبادت کو دعاګانې وکړو ان استغفار نه وکړو علی الله تعالی قبلی دغه کافی دی او کله چې ورته کولو ابراهیم علیه السلام دنیا جنا د بیت الله شریف او اسماعیل علیه السلام اے رب زمونږه قبول کی زمونږه بشکته او ریدون کې لاړی مو کوی بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اے رب زمونگا واجعلنا اوغرز منلرا مسلمین لکا تابداری کون کستا ومن ذریتنا او دولات زمونا امتا یو جماعت مسلمتا لکا تابداری کون کستا وارنا مناسکنا او خیمونتا احکامات د حج زمونگا وتب علینا او توجہ کی پمون باندے انک انت التواب الرحیم نیشکتو دیر توبہ قبلون کی مہربانی ربنا اے رب زمونگا وبعث فیہم او اولی گپدی کی رسولا یا عظیم الشان پیغمبر منهم ددینا یتلو علیہم آیاتکا چلولی پدیبانی آیاتنستا ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکی دیتا دا کتاب والحکمتا دا حکمت دا خبرو ویزکیہم او پاکوی دینرا انک انت العزیز الحکیم بے شکتا غالب حکمت والی حضرت ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دا اللہ دا کور تعمیر کو دا تعمیر دا مکمل کے دو بعد دی دوارو حضرات و درے دعاگانی اکڑی یو دعا دا چی اللہ دا خدمت زمانگا قبول و منظور کی دویمہ دعای دا اکڑا چی اللہ سنگ تروس پوری منگستا پا عبادت کی لگیایو تابداریو آئندم منگدا شان تابدارو گرزیں اور زمان پا اولاد کم یو جماعتو یو تابداری کون کیو گرزیں کہ دا سلسلہ روانوی تر قیامت پوری درم دعای دا اکڑا چی اللہ دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی یو عظیم الشان پیغمبر مبعوث کی او دا پیغمبر بسرور کارو نکی لمانی کادا چی خلقو تا تعلیم دا کتاب باور کی
یعنی هغه کتاب ورکړي چې خلکو ته لولي او بیا دا کتاب معنا او مطلب خلکو ته بیاني او خلکو ته د حکمت خبري ښيي او څلورم دا چې د خلکو صفائی کی ظاهری او باطینی چې څومره ګندګي دي ګناهونه دي چې دای نه خلق پاک کی او الله ته په دې ارث باندې قادر دی. حدیث کې راځي ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې دا دعاګانې وکړي نو وحی راغی چې دا دعاګانې قبول شوې. د ابراهیم علیه السلام نواله تر نبی علیه السلام پورې په زرګونو پیغمبران رالو. هغه د اسحاق علیه السلام په اولاد کې او نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغی. او څنګه چې ابراهیم علیه السلام ویلو الله تعالی عظیم الشان کتاب ورکو قرآن کریم. نبی علیہ السلام قرآن کریم خلقو ته لوستلی دی، دای معنا او مطلب بیان کړی دی او عجیب خبرې نبی علیہ السلام کړي، د حکمت نه ډکې خبرې. د نبی علیہ السلام هر خبره کې لوی حکمت هغه تر اوسه پورې محدثین حضرات روباسي را ختمېږي نه. او نبی علیہ السلام د خلکو تزکیه وکړه. صرف 23 سال زندگی تیر کړې ده د نبوت نه بعد. په 23 سال کې دومره مهنت کړې ده چې په لکونو خلک تیار کړی دی. تنها یوازې یو فرد او هغه خلک چې په جاهلیت کې بالکل غرق وو، هر ګناه پای کې موجود وو، هر یو د ظلم او ستم په انتها باندې وو. لیکن د نبی علیہ السلام भरपूर مهنت سره د خلکو ظاهری او باطینی صفایي وشوه. دا 23 سال مهنت نبی علیہ السلام کو خلکو نه لوی حضرات جوړ شو، اسمان ستوري تینا جوړ شو، هر یو صحابي ځان یو نمونه او مقتدا وګرځیدو. د نبی علیہ السلام دعاګان په شکل کې د ابراهیم علیہ السلام دعاګانې قبولي منظوري شوې. ربنا وجعلنا دا دیمه دعا ده. د ابراهیم علیہ السلام په دې دیوال دعاګانو کې ربنا راغله دي او دا اسم اعظم دی. کما دعا چې پر ربنا سره وختي شي دعا فورا قبول شي. دلته درې پیر ربنا راغله دی او د سوره آل عمران په اخره کې 15 پیر ربنا راغله دی. نو دا کما دعا چې پر ربنا سره وختي شي دا دعا فورا قبليږي. ځکه دلته دا دعا قبول شوې ده. ابراهیم علیه السلام چې سغوختي د عرش شوې دي او انت سوره آل عمران په اخره کې چې کوم 15 پیر ربنا راغله دی نو دای په اخر کې فاستجاب لهم ربهم، الله ردی دعا قبول کړه. نو التم دعا قبول شوه ده. دین دا مانوي چې 15 پیر سړي ربنا وي یا 3 پیر وي او بیا ورپسې جائز دعا وړي الله تعالی فورا قبلي. ربنا اے رب زمونږه وجعلنا مسلمین لك، وګرځې مونږ لره تابعداري کوونکي ستا. مسلمین د اسلام نه دی او اسلام گردن نهادن خپل غاړه چاته کې هودلو د چا منقاد کېدل او تابعداري کولو چې ستا پړې او زما غاړه پښتو کې مونږ دا وایو ان ستا مرضی دای مطابق چلےګم، زما خپل مرضی او خپل منشا نشته. دې ته اسلام ویل کېږي. تابعدار ان لامو د خپل ځان تابعدار وګرځي. د دې مطلب دا نه چې به تر اوسه پورې تابعدار نو غاړه پلار او جو خدای تابعدار را روانو چې دنیا کې داغي نظیر نشتا. داسې تابعداري بلا سوګو څنګه چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کړی دا. نو مراد بیا سره ان الله مون په دې صفت باندې همیشه قائم او دائم وساتي. څنګه چې تر اوسه تابعداري او چې مخکې ژوندۍ دا شان تابعداري کوي. لکه څنګه چې موږ اهدنا الصراط المستقیم وایو مانځه کې بار د دې مطلب دا نه چې موږ په هدایت باندې غني نه یو او اوس غني سوال کو. مطلب دا چې الله په هدایت خو یو او په دې هدایت موږ کلک کې او مضبوط کې. دا رنګ دا ډول حضرات چې مسلمانین لکه تر اوسه تابعدار را روان یو، آینده کې موږ تابعدار وګرځي، موږ تکلقواله استقامت را نصیب کړي. ومن ذریتنا او د اولاد زمونږ دامین د پاره تبعیض دی. زمون په اولاد کې بعضی اولادو امتن یو جماعت وګرځي مسلمتن لکا تابعداري کوونکي ستا. چې دا سلسله رواني دا بند نشي
مونږ په خپل ټیک ته خو کامیاب یو واسنه دغه په وفات سره خبره ختم نشي چې دا سلسله زموږ اولاد کې د ابدالآباد د پاره جاری او ساری وي دا لوی سعادت ته چې دا سلسله روانه وي ومن ذریتنا وي ټول اولاد یاد نه کو بعضی اولاد یاد کو حالانکه په دعا کې عموم پکار دي دعا کې خاص والی نه پکار نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی له داسې نه پکار چې لا يخص الدعاء نفسا یو سړی صرف خپل ځان له دعا نه کوي چې کله اجتماعي دعا وي او ځکه خلک ناس دي یو سړی دعا غواړي نه خپل ځان لپاره نه غواړي او د ټولو لپاره غواړي داونه چې الله د ما داسې کو د ما داسې کې الله مونږ داسې کې ټول بیا دي نبی علیہ السلام تشریف فرماو یو عربي راغی هغه مونږ کو د مونږ نه پسې دعا کوله نو په دعا کې وی اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا الا ما باندې رحم وکي او په نبی علیہ السلام باندې رحم وکي او زمونږ دعاړو نه علاوه بل هیڅ باندې رحم وکي نبی علیہ السلام خواندل صحابه ناس تو وی فرمایل لقد تحجرت واسعا تا د الله تعالی غ فراخ او وسیع رحمت تارا ون کو مختصر دی کو را بند کو ان د الله رحمت خډیر زیات دی کدا تمامي دنیا انسانان او جنات دا ټول باندې الله تعالی رحم کی بیا نه کمیږي اور یو ته الله تعالی پورا ورکی دا څه د کنټرول اورو غنم خنري چې کسان ډیر غنه کم بشي نه تک شارټیج او کمی نشته دی د عربي خیال دا و چې غني دا رحمتم دی او عام سیز په شان تیرې چې موږ دوه باندې تقسیم شي نیم بدما نیم بد د شي نبی رسول الله بشي اوس کا نور خلق پکې شاملون بیا ماته پکې لګ رسیږي نبی رسول لقد تحجرت واسعا تا د الله تعالی وسیع رحمت او فراخ رحمت هغه تا راون کو را بند کو مقصد د خبرې دار چې په دعا کې عموم پکار دی د الله رحمت کې عموم پکار دی چې دعا کې الله په تمام انسانیت رحم وکړي یا الله په تمام مسلمانانو باندې رحم وکړي ستا په دی وینا باندې سکمی بن راضي کته الله صرف ما باندې او صرف ما باندې نو دلته ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام ومن ذریتنا بیا ودی وی فقاده چې ټول اولاد یاد کړی وي نو جواب دا دی چې مخکې دوه تنبیهات راغلیو یو دا چې لا ینال عهد الظالمین دا امامت چې دا ظالمانو ته نه نصیب کیږي نو اشاره دی طرف ته چې ستا په اولاد کې بس ظالمانو ني او بیا ورسترای ومن کفر فمتعه قليلا من النار ستا په اولاد کې چې چاکو پر اختیار کو نه ته په دنیا کې فایده ورکوم لیکن آخرت کې به جهنم تراولم لدينا دا معلوم چې ستا په اولاد کې وسه کافرانو ني چې څه ظالمان شو څه کافران شو نو دا غي لپاره خطر تابعداري سوال نشي کولای چې دا تابعدار کیا منی نه سره الله تعالی نو ظاهر خبره ست نه وته چې کم پاتې شنا باس کراوي ځکه من ذریتنا وي دا د مو په اولاد کې چې کم مسلمانان وي کم ایمان والا وي نا مؤمنان او مسلمانان خپل تابعدار وګرځي ومن ذریتنا او دا اولاد زمونږ یعنی اجعل بعد ذریتنا زمونږ بعض اولاد وګرځي امتن یو جماعت امتن یاد کو یو تن نه پوری او مستقل جماعت پکار دي چې ډیری او مسلمتن لک تابعداري کوونکی استان دایت نه بل خبره معلومه شو چې انسان نه صرف د خپل ځان فکر نه پکارو د خپل اولاد فکر هم پکار دی دا اولاد یو سرمایه ده دای د نیکوالی دای د صالح والی دعاګانې پکار دي انبیاء کرام علیهم السلام دعاګانې د اولاد لپاره کړې دي نو د خپل اولاد د آخرت فکر هم پکار دي صرف د دنیا فکر نه او ابراهیم علیه السلام ومن ذریتنا امه مسلمه لك یعنی الله زموږ د اولاد کې نیکان او صالحان په هر زمانه کې وګرځي ځکه حدیث کې راځي چې اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله ابن آدم چې کله وفات شي د اعمال دروازه بند شو لیکن الا من ثلاثن لیکن په دریو صورتونو کې دا سلسله نه بنديږي یو
نیک عمل صالح اولاد کستا اولاد نیک عمل او صالح دی تو وفات شوی ستا خپل اعمال ختم شو بند شو لیکن اب نیک اعمال کی دعاګانې بکی چاته به نیک خبره بکی نیک لار بچاته خي دای اجر ثواب الله پاک تعالی درکې دعاګانې بکی خپل مور پلار به یادي چې ستا اولاد نیک عمل او صالح ته به اجر او ثواب را رسیږي با امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د بسم الله الرحمن الرحیم په تفسیر کې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام یو پیرا بلار تیرېدو یو قبر او قبر والا ته عذاب کېدو او بیا څه زمانه بعد دوباره په قبر تیرېدو په خوشحالو کې او په نعمتونو کې او عیسی علیہ السلام د الله نه تاسو کو سوال او یا الله دا قبر والا مخکې زمانہ کې په عذاب کې اوس پر راحت کړي وجه صدا ارشاد فرمایي چې دی وفات کېدل دي ګناګارو خطاکارو د ګناهونو د وجه نه په عذاب کې مبتلا لیکن چې سټه مړ کېدا د بیبي د امید نه و یا رسو ماشوم پیدا شو هغه ماشوم لوی شو او بیبي هغه په مدرسه کې داخل کو هغه د ما کلام شروع کو نو چې څنګه بسم الله الرحمن الرحیم وې نو بسم الله الرحمن الرحیم ویلو سره مردن عذاب لري کو او وجه دا ده چې د زویری په ځمکه د پاسه رحمان نوم مخلي او رحمان ذات د ځمکه د لاندې د خپل عذاب ورکی دا څنګه رحمان شي د رحمان معنا کې رحمت ته چې ماشوم یې د ځمکې د پاسه د رحمت دعاګانې کوي او رحمت والا ذات د لاندې ځمکه کې د خپل عذاب ورکی دم نه کې دي شي زمانو مغستو سره مارده د پلار نه عذاب لري کوم چې عمل نه اولاد نه کمل او صالح وي سبو کتاب سي پنینو لړې نه بس لړې زکا او من ذریاتنا امه مسلمه لك بیا د انسان د اولادم په دوه قسمه دي یو هغه چې ستانه پیدا دي هغه نه کمل او صالح پکار دي یو هغه چې ستانه پیدا نه دي لیکن داسې یو جماعت دې تیار کړی شاګردانو چاته نه غلار هودلې را څوک دې پنی غلار راوستره څوک الله د دین طالب ګرځولې دي دام ستا په اولاد کې دیوم تا اجر ثواب را رسیږي ومن ذریتنا امه مسلمه لك نبی علیہ السلام فرمائے کل تقی و نقی فهو عالی هر یو پرهیزګار انسانو او هر یو د شرک نه پاک انسان د ما اولاد دی ان موږ تاسو ایمان والا څومره خلک چي دا موږ د نبی علیہ السلام په اولاد کیو یو هغه چې باقاعده د نبی علیہ السلام سلسله نسب دی یعنی د فاطمه رضی الله عنها اولاد او هم اولاد دی لیکن هر مؤمن مسلمان چې د شرک او د کفر نه پاک دی نام د نبی علیہ السلام په اولاد کې دی ومن ذریتنا او د اولاد زمونږ امه یو جماعت مسلمه لك تابعداري کوونکې ستا وارنا مناسکنا او دعا کی و ارینا او خیمونتا ارا یوری اراتن من دکھانا دلتا مانا دے علمنا منتوخی تعلیم را تراکی مناسکنا مناسک جمع دا منسک یا جمع دا منسک تا او معنی راضی دا حج احکاماتو نیل لا دا حج احکامات منتوخی دا اللہ کور خجور شو ودلتا بحال حج عمرہ بکی نو یالله مونږ ته لومبې د حج او احکامات او مونږ ته طریقه وښیي چې زمونږ دا طریقه د خلکو د پاره نمونه شي پیغمبر چې یو کار وکړي دا د خلکو د پاره عمل او نمونه وګرځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حج کړی دی نو د حج یو طریقه په حدیثو کې موجود ده ګڼ حدیث داسې موجود دي چې صحابه مونږ نبی علیہ السلام داسې لیدلو مونږ نبی علیہ السلام داسې لیدلو نبی علیہ السلام خلکو ته اودس کړی دی عملی اودس ښودل لري صرف په خوله نه لګنې داسې کوي مونږ باقاعده خلکو ته ښودل دي بخاری کې روایت ابن عباس رضی الله عنه خپل شاګردانو ته اودس دا اول نه تر اخره پورې وخو بما ته ګوري او د اودس په اخره کې وی ها کذا رایتو رسول الله صلی الله علیه وسلم دکرنګ په اودس باندې ما نبی علیہ السلام دیدلو ابتدار عثمان رضی اللہ عنہم خلق و تباقیدہ اودس ابو داود کی روایت تے او بیا فرمائل دک شان نبی علیہ السلام اودس کرے دیں
نبی علیہ السلام مونږ کړی دی، خلکو ته مونږ ښودلی دی چې مونږ داسې کوئ. فرمایي صلو کما رأیتموني اصلي، مونږ به کوئ داسې څنګه چې زه مونځ کوم هغه شان به تاسو کوئ. دا د پیغمبر شاني چې پیغمبر خلکو ته صرف زبانی تعلیم نه ورکي، عملی تعلیم باقي نه ورکي. نبی علیہ السلام حج کړی دی، خلکو ته حج ښودلی دی. ما ته وګورئ څنګه حج کوم. د نبی علیہ السلام اره خبره امت دپاره نمونه را او قدر به مونږ سره هغې راشي چې کله مونږ نور مذاهب وګورو. عیسی علیہ السلام په خپله نکاح نه دی کړی. په کتاب کې د نکاح ذکر شته، انجیل شریف کې، خو په خپله نکاح نه دی کړی. نو چونکې د پیغمبر دا طریقه خلکو نه ده لیدلی، د دې وجې نه په عیسایانو کې د نکاح سه ناشنا طریقې دي. نو خبره شته خو عملي خبره نشته، د پیغمبر عمل ورسره نشته. د دې وجې نه هغوی تر اوسه پورې په نکاح متفق نشو. او د مسلمانانو نکاح د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب چې هر ځای کې وي، اکه بنیادي خبرې پکې موجودي، ایجاب او قبول او ګواهانو او مهر مقرره باقي موجودي. نبی علیہ السلام داسې کړي دي. نو د پیغمبر علیہ السلام هره خبره او د خلکو لپاره عملی موجود ده. ابراهیم علیہ السلام ځکه وی الله مونږ ته د حج احکامات وایي چې مونږ یې وکړو چې هغه شان بیا خلک وکړي. وارنا او ښایي مونږ ته مناسکنا احکامات د حج زمونږه. چې څنګه دا دعا یې وکړه بیګا سبق کې مونږ ویلو چې الله تعالی جبرئیل علیہ السلام راولېږه او ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام ته د حج طریقې مکمل وښودلې، واجبات او فرایض او مستحبات او آداب سره چې کوم عمل به څنګه کوي هغه شان ورته وښودو. دا مونځ چې کله فرض شو په نبی علیہ السلام باندې او سان له تشریف وروړو راغی د معراج په شپه باندې، نو جبرئیل علیہ السلام راغی د ماسپښین مانځله او نبی علیہ السلام ته د ماسپښین مونځ په اول وخت کې وکړو، یا د مازدیګر په اول وخت کې راغی او نبی علیہ السلام ته د مازدیګر مونځ په اول وخت کې وکړو، یا ماښام یا ماسوتن یا سحر په دویم ورځ بیا د هر وخت په آخر ټایم کې راغی، د ماسپښین په آخرني ټایم کې راغی مونځ ورته وکړو، دارنګه مازدیګر په آخر وخت کې، د ماسوتن په آخر وخت کې او د سحر په آخر وخت کې. او بیا وفرمایي ترمذي شریف کې دا روایت دی چې دا دواړه وختونه او د دې منځ کې چې کوم وخت دی دا ستا د امت دپاره دی. د ماسپښین اول وخت او آخر وخت دواړه او د دې په منځ کې چې څومره ټایم دی دا ټول ستا د امت دپاره دی. که څوک په اول وخت کې کېږي، څوک په آخر کې، څوک منځ کې کېږي، هغه مونځ به کېږي صحیح کېږي به. نو باقاعده د شریعت تعلیم عملی طور باندې خلکو ته ورکړی شوی دی. نبی علیہ السلام عملی طور درس کړي دي. او ارینا مناسکنا او ښایي مونږ ته احکامات د حج زمونږه، وتب علینا او توجه کې په مونږ باندې، رجوع د رحمتو کې په مونږ باندې. دی ولې وایي حج څه معمولی عمل نه دی، حج څه آسان عمل نه دی. په زندګۍ کې یو پیره کېږي، ځای ناشنا دی، خبرې ناشنا دي. داري خلکو 60 کاله او 50 کاله مونځ وکړو او 15 وخت کې مونځ کې بلا شي غلطۍ دي. تر اوسه لا مونځ ټیک نشو چې مونږ یې سهار او ماښام د ماشوموالي نه کوو. او حج په زندګۍ کې یو پیره کېږي او ذهن ناشنا دی، طریقې ناشنا دي، کار ناشنا دی، زموږ سره ربط او مناسبت هم نشته او ذهن یو دی او مجمم په لکونو باندې هغې به څونه غلطۍ کېږي، څونه ناشنا غلطۍ واجبات به خلکو نه پاتې کېږي به. د دې وجې نه چا نه کستن او چا نه خطا نه. ابراهیم علیہ السلام هغه ټایم کې یا وتوب علینا د حج په احکاماتو پوره کولو کې به زموږ نه غلطي کېږي، کمې کوتاهي به زموږ نه کېږي. یا الله موږ ته معافي وکړي. نبی علیہ السلام چې حج کو ناشنا سفر و، په هغې کې د خلکو ناشنا غلطۍ کېدې، خلکو لا شیطان نو وشتي او حل کې کړو او چا قرباني کړې وه او چا لا قرباني نه وه کړې او حل کې کړو او تپوس به د نبی علیہ السلام نه کوي چې ما داسې وکړو ما داسې وکړو ما داسې وکړو. نبی علیہ السلام لا حرج زه خیر دی، یعنې دم خو به ورکې خو ګناه ځکه نشته چې لومړنی حکم دی او لومړني ځل باندې پرې عمل کېږي، خامخا غلطۍ د انسان نه به کېږي.
دم خو به ورکې به ځکه چې بې ترتیبي شوې ده لیکن د ګناه در باندې نشته دی. نو دا حج معمولی عمل لري، ټول نه مشکل عبادت دا حج دی. وتوب علینا او مهرباني وکړي په مونږ باندې، توجه وکړي په مونږ باندې. انک انت التواب الرحیم، انک بشکتو انت التواب ته ډیر توبه قبلونکې. تواب دا د مبالغې ده، ډیر رجوع بالرحمت کوونکې. الرحیم مهربانه یا لمن مهرباني وکړي کله مونږ څه کمې کوتاهي وشي هغه مونږ ته معاف کړي. دومره کافي دی. اے رب زمونږه او ګرځې مونږ لره تابعداري کوونکي د خپل ځان او د اولاد زمونږ نه یو جماعت تابعداري کوونکي ستا او ښایي مونږ ته احکامات د حج زمونږه او مهرباني وکړي په مونږ باندې. بېشکه ته ډېر توبه قبلونکې مهربانه یې.